د مفتي مجتبی صاحب څه رایه ده؟ هغه دې خلکو ته هم کافر وایي که صرف جمهوري نظام ته کفر وایي؟ دا راته ووایي چې د دې تنقید وجه څه ده؟ باقي دغه بل مولانا چې تاسو یادوئ دغه خو ټول خبرې بس دغه چې راپاسېږي نو بس د کفر په فتوا ډایرکټ هغه سره ورسره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما د پرون راسې په سوشل میډیا باندې یو موضوع ډیره زیاته زیر بحث ده. په صوابۍ کې د اشاعت یو مفتی صاحب دی، مفتی مجتبی امیر صاحب. اسد قیصر چرته کې تللی دی د هغه مدرسې ته یا د هغه ځای ته، او د هغه لپاره اعلان کړی دی چې زه به ستا د دې مدرسې لپاره سولر سیسټم وکړم. په هغې باندې د جمعیت د بعضې کارکنانو له طرفه تنقید شوی دی. نو ګورو به چې د دغې تنقید وجه څه ده، او بیا په دغه باندې د دغه تنقید د جوابي تنقید بیا د اشاعت له طرفه شروع شوی دی. مفتی بلال دیوبندي صاحب په هغې کې یو کلپ کړی دی د مولانا فضل الرحمن صاحب حوالې سره د جمعیت نور علماء کرامو تر خلاف څه خبرې په دغه کلپ کې کړي دي. نو په حقیقت باندې ځان پوهیو چې دا اصل مسله څه ده او دا تنقید دونه سخت لیول ته ولې ورسېدو. ما سره موجود دی مفتی سید حکیم حقانی صاحب. مفتی صاحب ډېره زیاته مننه کوم، بیمار هم وې، موږ د دې وخت راکو. دا راته ووایئ چې د دې تنقید وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنگرخان یاره قصه داسې ده، مفتی مجتبی دا د پنجپیریانو یو عالم دی او هغه ته به یو سولر سیسټم مدرسې ته شوی. په هغه باندې بیا زموږ بعضې ملګري او څه خپل او څه پردي ټول مجموعي توګه باندې په هغه تنقید کړی دی. عمران خان ته دعا کړې ده او د هغه شکرګزاري ادا کړې ده. او چې کوم کسان راغلي سولر سیسټم یې کړی هغې سره یې ناسته کړې او څه خبرې کړي، په دې بنیاد کې ځینې علماو په هغه باندې تنقید کړی. تنقید یې ولې کړی؟ د ټولو خلکو ته سولر سیسټم یې وشولې، خلکو دعاګانې مو کړې، هغه ته څوک نه پې تنقید کوي او نه پې اعتراض کوي. دا خو زه هم به یم که نه؟ په مفتی مجتبی امیر صاحب باندې تنقید وجه دا وه چې دې نه مخکې دې کوم تقریرونه دي نو هغه دې نظام ته کفري نظام ویل. نو چې کفري نظام یې ورته ویل، د دې نظام په مخالفت کې د هغه بیانونو او تقریرونو نو چې کله دا نظام کفري شو، دا خلک کافران شو، نو د کافرانو نه چې کوم سولر سیسټم دی ویوړلو نو تاسو دې ته دعا کوئ. نو کافر زمونږ د دې ځنو ما په خپله پې تنقید نه دی کړی او نه زمونږ په داسې شي کې کار لرو، بس هغه پیشه خپل ایمان پیشه. خو چې کومو خلکو پې کړي دي نو هغو ته وایي چې مخکې کفري نظام و، تاله چې سولر سیسټم وکړو نو اوس اسلامي نظام شلو. مخکې دعا ناجایز و، اوس ته دعا وکړه نو دا جایز شوله. نو بیا خو ستاسو په نظ دا کافرانو ته خو دعا جایز نه ده، نو تاسو دا کار ولې کړی؟ دې کې یو وضاحت راته وکړئ چې دوی په حقیقت کې د نظام ته کفر وایي، بیا چې په دې نظام کې کم خلکه حصه اخلي، که هغه عمران خان دی، که هغه صاحب زرداری دی، که هغه نواز شریف دی، که هغه مولانا فضل الرحمن صاحب دی، نو صرف د نظام ته کفري نظام وایي که نه د خلکو ته هم دا کافر وایي؟ سنگرخان یاره سي عجیبه خبرې دي. دا ماسې یو کتاب را سره دی، هغه کې ذکر کړي دي چې دا کم نظام جوړ شوی دی، د دې نظام جوړونکي 3 کسان دي، ولټایر دی او مونټیسکو دی او اریسو. دا نظام دی وی کفري دی. بیا په دې کې چې دا کم خلک کار کوي نو په دې کې ځینې علماو تقسیمات کړي چې دا کافر دا کافر، نو بعضې داسې د هغه وایي چې نه نظام کفري، خو دا کم کسان چې پکې کار کوي دا کافران نه دي راغلي. او دا چې کوم دا کشران دي خو په دې نه دي پوهېږي، هغه خو ډایرکټ وایي بس دا نظام کفري، څوک چې پکې کار کوي دا کافران دي. دوی رایه هم دقه ده. د مفتی مجتبی صاحب څه رایه ده؟ هغه دې خلکو ته هم کافر وایي که صرف جمهوري نظام ته کفر وایي؟ د مفتی مجتبی امیر صاحب سره زما ناسته هم نه ده شوې او نه د هغه داسې څه کتاب ما کتلی، خو دومره دغه ما یو کلیپونه اورېدلي دي او یو کتاب کې ما د هغه یو تقریض کتلی او چې دې نظام ته یې غلط ویلي. باقي تفصیلي کفر ورته نه دی ویلی؟ نه نظام ته یې کفري ویلی دی. باقي د هغې متعلق تفصیلي معلومات د هغې ما سره نشته.